په دریځ کې ناست د هېڅ تعارف محتاجه نه لیکوال ادیب شاعر او زموږ یو قبایلي مشر حاجي رحمت الله رحمت صاحب د دې غونډې جوړونکی ښاغلی احمد خان صاحب چې د افغان قومي مومنټ چیرمن او د ښاغلي ستر عظیم شهید غازي عبدالله خان پر ځای ناست دي دغه رقم زموږ قبایلي مشر چیر بابا سنګزی یو ځوان تکړه چې په علاقه کې په وطن کې شرور خان امان الله خان سنګزی او دغه رقم زموږ د چمبر کامرس نماینده د تجارانو نماینده یو قبایلي مشر حاجي عبدالباري ادرکزی صاحب او دغه رقم د مظلوم ولسي تاریخ او سربراہ او ورسره یو قبایلي مشر حاجي فیض الله خان صاحب په دریځ کې ناست پر خواږه شاعران ادیبان لکه حاجي الله محمد صاحب صاحب او زموږ نعمت پښتون صاحب او دغه رقم زموږ چې د میډیا سره هم تعلق لري د ادب سره هم تعلق لري ښاغلی حاجي محمد نور سامداد صاحب او نور قبایلي مشران لیکوالان په تالار کې ناست ټولو ملګرو په اجازه چپ خبرې کوم تمامو خلکو د غازي عبدالله خان تاریخ بیان کړي زه صرف دا یوه خبره کوم چې موږ ډېر پاتې کوو موږ مړ کوو چې څه وخت غازي عبدالله خان موږ څه شهید شو چې څه وخت زموږ څه قاضي بابا ولاړی قاضي الله عبدالسلام اخوند چې څه وخت د کندهار صدرکوټې پورې زموږ هغه پیاوړي خلک چې تر اوسه یادېږي هغه زموږ څه ولاړو د هغه سبات بیا موږ په بدو کې هم نه یو شمار شاعران چې کوم په شعر کې لقب ورکوي چې بېده پښتون راویښ کړي مګر زه وایم چې مړ بېده پښتون نه دی بېده پښتون خو یو وخت بېده دا خوب هم یو نیټه لري یو وخت لري چې یو زلزله راشي هم هغه راپورته کېږي چې د ګورۍ باران وسي هغه هم راپورته کېږي زموږ وطنونه وران شو پر موږ زلزلې راغلې پر موږ د ګورۍ بارانونه وشو مګر موږ هغه رقم لیدلي هغه رقم مړ نو په مړه کور کې هغه مثال دا رقم درکوم که زموږ د قاضي بابا تاریخ دی د کوژک سیمه د کوټې څه بیا در کندهاره پورې دي هغه ښاغلي پیدا کړي دي چې په جهان کې سالي نه پیدا کېږي دغه رقم ښاغلي په نن زمان کې موجوده دي زموږ به نن د قاضي بابا تاریخ ذهنشي نه ولی نن به موږ د دغه خپلو اتلانو چې دا اوس په تالار کې یا په دریځ کې راته ناست دي موږ د دې تاریخونه لیکلی مګر زموږ چې د لویو د کوچني څه پوښتنه وکړي د ناول وداکار شور معلومیږي د هندوستان وداکار شور معلومیږي زما پخوا اتلان نوم نور معلومیږي زما د اوس په اتلانو پسې خو نو دغه زمانه د انټرنېټ راغله لکه سره یو په یو پسې په یوه نامه چا پر افګایېږي بل په بل پسې په خپلو اتلانو پسې موږ ګایېږو رابسم زموږ سیمه څنګه زرخیزه ده داسې عامه کیسه هم نه ده داسې عامه کیسه هم نه ده چې غازي عبدالله خان یو سړی ولو د انګریز خلاف یې جنګ وګاټي یا د کوم انګریز خلاف یې جنګ وګاټي توپک او د توپ سره د لسو زرو فوج راغلی دي د کابل رسېدلی دي چې هغه وخت کې متحده هندوستان ورته ویل کېدل افغانستان ورته ویل کېدل پر لارې څه چې سمندري راستې وې ایران ورته ویل کېدل یا زمیني راستې وې په دا کې چا مزاحمت نه دی کړی د دې د مزاحمت دپاره یا په وزیرستان یا د دا کوژک د غره د لمنې څه دلته یو زمریان پورته سوي دي چې یو سړی د توپک او د توپ سره راشي بل سړی په ټولو د ده مقابله کوي نو ودې ته موږ اتل وایي ودې ته موږ جنګیالی وایي ودې ته موږ زمری وایي خو صرف موږ مړه کول یو و مړه کول ته که چینونه ورته واچې
که دې ملیشه ووایي که دې پلوس ووایي که دې نیویز ووایي که دې نادران ووایي که دې وابډا ووایي مړ کوم چې دې مړی غږ نشي کولی په مړی چې هر چا کړی دی ملا صاحب دې په مړ چې هر چا کړي دی په مړی هر چا کولی شي نو د هغه رقم یو بل طرف ته به راسو چې دا کوم نمونه دې یاد کړه د شاه عبدالعزیز محدث دهلوي صاحب مولانا شاه اسماعیل صاحب مولانا سید احمد شهید صاحب د دې تاریخونه تاسو وګورئ د دې تاریخونه تاسو وګورئ چې دا څوک وو دا هغه کسان وو چې لس زره کسان یې قرباني ته ورکړو دا هغه کسان وو چې په تیرو کې وایشېدو دا هغه کسان چې د کور په مخ ته به وتړل شو د ده بیا د دوی ډېره ماپ د ده د کور زنانې د کور نارینه وې د ده د مخه نفس و د ده د مخه مې د ده د مخه مې هلته په ګولۍ وویشتو په ټولو به یې وکړو ورته څنګه هغه ووایه چې زه ناست یم د خپل ماجد نه د خپله خانقاه د خپل هغه د عادت پر ځای پرې ماده نه یم انګرېز موسیقان یې خوشو دې خلکو نه ورسره منله هغه خلکو پیغام د غازي عبدالله خان پورې راورسېدی چې هغه تکړه خلک وو چې د هغو په نتیجه کې په هغه هندوستان کې تحریک ریشمي رومان شروع شو چې پر ریشمي دشمن باندې بل هېڅ خدمت د انګرېز د لاسه چا نه تړلی نه پر تخته نه پر کاغذ نه پر شي چې پر ریشمي دشمن یې خط وړي د هغه نماینده سید احمد شهید راځي درې شپې زموږ په دا ټاټوبي کې عبدالله خان کې چې د غازي عبدالله خان کلا وله په دا کې ورسره کېږي سوچ فکر ته به یې راشي زموږ وروستی سوچ فکر دلته وروستی د کوچني کوچني قومو پورې محدود یو صرف په خپله پښه د خپله قبیله ده غازي عبدالله خان نه د کوم ښار سره تعلق درلودي نه د کلي قبیلې سره تعلق درلودي نه د کلي غازي عبدالله خان د پښتانه یو افتخار و هغه سوچ وسیع سوچ هغه وسیع سوچ غازي عبدالله خان خپل کړی و که چیرې د ده سطحي سوچ وی ده به د خپل حیدزي شاخ پنځه مشران راغوښتي وی چې د انګرېز را روان دي څه په کړو ده به د اڅکزي شاخ یو پنځه ولس مشران راغوښتي ولی چې څه په کړو ده به په علاقه کې پروت کاکړ کریم سید بړې سیدګي شاخ پنځه مشران لس مشران پنځوس به یې راغوښتي وی چې څه په کړو هغه الله سوچ والا هغه کمانډر انسان چې دی د دې ځایه یوسو چې د هغه وخت حکومتونه چې شاه شجاع وو یا مغناطر وو هغه پایتخت کابل وو دی کابل ولاړ په کابل کې به ټول پښتانه مشران راووتل د اول انګریز جنګ ابتدا ده کړې ده دا مشرانو ته د قرآن ورکړی دی چې پر دغه قرآن کې چا کوم لفظ سره سوی دی چې په شاتېږو به نه چې هر څو مرو چې هر څو دښتېږو ځان به نه سپموو مال به نه سپموو اولاد به نه سپموو په دا حال کې چې د انګریز یو نمکخواره د هغه وخت خان ملک چې د یو قبیلې سره تعلق لري هغه انکار کړی دی چې زه ستاسو سره ولاړ یم د انګریز خلاف جنګ کوم مګر په قرآن لاس نه ایږدم په هغه مجلس کې غازي عبدالله خان په خپله توګه د دغه قایل سر وروهلی وي چې د پښتانه په نام د پښتانه د قوم قبیلې مشر د قرآن سره انکار وکړي چې زه پر قرآن لاس نه سره ایږدم په دا کې پنځوس خانانو کې دا یو سړی د په توره وهلی دي د هغه رقم هغه تاریخ دغه پښتانه ته پرېښی دي چې د آزاد خزرګاه د پښتانه په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې چې کوم پوځ راغلی دی یو ملک له ناکامه سوی مګر بېرته تللی دي ته هغه تاریخ ته پرېښی چې 16000 پوځ راغلی و 16000 پوځ جهنم واصل کړي د ده د تاریخ په نتیجه کې یو ډاکټر ویلیام برایډن جوکلري نه دي کښېناوي ورته ویې ویله ورته ووایه ورسه دا خبر ور چې ستا 16000
نیست نابود کړي صرف زه د حال احوال دپاره رایله کړمه چې بیا د هغه مجسمه هلته کور مزغۍ په لندن کې اوس هم پرته ده کور مزغۍ چې د قیر عبدالله هم بچی دي د عبدالله خان په نامه د غازي عبدالله خان په نامه د هغه د لاسه نن د خپل د هغه ډاکټر مجسمه په لندن کې یې چې د کور مزغۍ په کرسۍ کې اوس هم مجسمه پرته ده چې د هغه ډاکټر برایډن دی چې پر مزګې په توره هم وهلی و دا هغه ډاکټر برایډن دی چې 14,000 فوج خبر ته راوړي چې د افغانانو د لاسه د غازي عبدالله خان چې د کوم تاریخ مشر و د هغه د لاسه دا سړی دغه شو ګوره هغه د هغه د کامه شو په سپرده سړی مجسمه ایږدي زه د ټول افغان وطن نن زما سره تاریخ نشته افسوس په ځان ځای نو د هغه کامراسم خبرې خو ډېرې اوږدې شوې نو د احمد خان ظفیر کور ودانۍ وایمه په ځوانانو باندې زه نن ډېر افسوس کوم زمانه د انټرنیټ ده زمانه د سوشل میډیا ده هغه وخت نه و چې زموږ وسایل د سید خان او درملک او بیا شناخته کارت هم دلته جوړاوي دي سیستم ورته رایله کول د سیستم ورته رایله کول د پلوسو هم ورته کتل نن زمانه ده هغه ده چې زما کوچنی د 10 کالو بچی د 12 کالو بچی ستا بچی د هغو د اقوام متحده په نوم رابطه ده د هغو د پاکستان د جرنل په نوم رابطه ده د افغانستان د جرنل په نوم رابطه ده و عمران خان هم 2 لفظه شو باید نکای شي جنرال باجوات هم 2 لفظه شو نکای شي اشرف غني هم نکای شي مګر د دومره کامیاب په باوجود ولې تاسو بیا یاست ولې تاریخ نه راباسي څو ځوانان کابل کړي د زموږ خاص د جمال نسیم غازي عبدالله خان د کوم سره تړون نه درلود غازي عبدالله خان د پښتانه بابا و څو ځوانان کړي په کابل کې تاسو په دې روزي یو ورځ تاسو نه چې تاسو ګورئ نکو موږ باید چې ما افتخار کوو په وجه د کرامت په وجه د علاقه بندي چې زما د علاقې څخه لري څو ځوانان کړي یو لایو کړی یو ویډیو شیر کړی د فیسبوک کې راورسوي یو دغه کړی نو دغه کوم څه په دې تاسو کوان د عجبان د پالان شاعران د دې سره څه تاریخ سره خواري شوی دي د دې سره راځي تاسو ته کدا پروګرام د سونو پر ځای زر کا سره سي کنور د پروګرامونه د سونو پر ځای زر کا سره سي ما دا کوم یو چې تاسو مخه پروتي سره د تصویرانو د کتاب په شکل چې اول افغان انګریز افغان جنگ آزادی عظیم روح شهید غازي عبدالله خان په نامه په پی ډي اف په انټرنیټ کې جوړ کړی دی چې هغه نه ستاسو په چاپ کې رانیول غواړي هغه نه ستاسو ډېر ګرځېدل غواړي دا مقالې د نن پرې موږ نه رارسېدلي چې مګر دا مقالې د کوټې د خلکو پرې نشته د کندهار د خلکو پرې نشته پښتانه په ترکي کې آباد دي پښتانه په سویډن په ډنمارک په امریکا په دا هغه پرې به دا څوک رسي څوک غازي عبدالله خان ورسېدلی رسېږي دا به په چاپۍ رسېږي نمبر خبر دا هغه انګریز محتاج دي چې هغه به دغه مار نایب وړي بل ته بل په دنیا کې شي چې زما او د غازي عبدالله خان زما او د افغانانو کومه مرکه سره شوې وه دا به زه او ته په خپل ژوند کې زموږ صحافي عمران پښتونیار ته ما ورکړی دی د وټساپ نمبر چې اخیستی شي ما ونیو وایي ملي زما په فیسبوک پرایډي باندې پروت دی ډاونلوډولی شي تاسو کتلی شي بلکې ته نه هر سړی به دا شی دا رسوي په اخره کې د قاضي صاحب په یو شعر اختتام کومه قاضي صاحب وایي او یو یادونه بل هم کومه چې هغه کوم مزار چې دی هغه په کابل کې د چارسیا په علاقه کې چې کوم علاقه ده پر هغه باندې احمد خان اڅکزی په سفارتي تعلق د افغان حکومت په واسطه یو ډېر عالیشانه مزار د جوړ کړي نو موږ د ده کور ودانۍ وایو د افغان ګورنمنټ کور ودانۍ وایو د دې ځای د سفارتي خلکو کور ودانۍ وایو چې دا زموږ ویاړ زموږ افتخار دی علومو نښان دا د ده مقبرې ته ورکړي نو که چېرې ولاړاست کابله در ما پورې در ټوله جهانه پورې دا ویډیو ورسوئ چې دغه زما لیکو هغه مزار نو ما وویل فکر صاحب پر دې بار بار پر دغه تلانو باندې نوي پروګرامونه کوي زه دا یو عادت لرم ټول د انټرنیټ
ځوانانو ته چې کښېنه په خپله یو سوال ولیکه خالي دا ولیکه که تا ته تاریخ نه دی معلومه موږ باید چې دا لیکلي وی چې رحمت الله رحمت څوک دی موږ دا لیکلي وی چې احمد خان څوک دی موږ دا لیکلي وی چې علامه محمد صاحب څوک دی موږ دا لیکلي وی چې خان امان الله خان څوک دی هغه خو زموږ څخه پاتې دي موږ باید چې دا ولیکو چې احمدشاه بابا څوک و که تاریخ ورته نه دی موږ دا باید چې ولیکو چې غازي عبدالخان څوک و نو به رحمت الله رحمت رغایدي پېښ څه تا ته به تاریخ بیان کړي هغه تاریخ به د دنیا خلک وویني نو تاسو نه یې وکړئ د دا زیات د اتباعانو سره د خانانو سره د مشرانو سره د تاریخي سپینږیرو سره هغه تاریخي کیسې په دې بیان کړي چې سبا زموږ نوي نسل ته پراته وي اشی کې د قاضي بابا خبرې راسه اوږدې شوې ډېره بخښه غواړم د قاضي بابا په یو شعر باندې اختتام کوم قاضي بابا لیکلی دی وایي تر تیاره ماښام اسلام نوراني وځي د تیاره ماښام اسلام نوراني وځي زنګ نیولی دین به لمر غوندې روښان کړي زنګ نیولی دین به لمر غوندې روښان کړي اتفاق غواړي مذهب عبدالسلام اتفاق غواړي مذهب عبدالسلام برای وړي که انشاءالله ټولې سوهان برای وړي که انشاءالله ټولې سوهان کړو ډېره مننه کور ودان